1 2 3 3 مچان اسکول کې د 2016 څخه د سکاوټس باقاعده دستې جوړې کړې دي چې په 2018 کې موږ 3 ډیسټریکټ فاینل وینر سو. شفیق احمد خان سکول ته موږ شکست ورکړي. په هغه ترتیب باندې غیر نصابي سرګرمیانې کوو. دا د کوچنیانو باقاعده ذهني مینټیننس ساتي. دغه د دوی لپاره یو ذهني ریفریشمنټ هم دی، جسماني ریفریشمنټ هم دی. دوی سکول بیا په شوق راځي. زما نوم سلیمان شاه، سینیر فزیکل ایجوکیشن ټیچر، ګورنمنټ شهید شیر محمد های سکول مچان پښین سه. په دې سکول کې د اسمبلی سیوینې سه د سکول د شټي تر ټایمینګ پورې چې کومې ذمہواریانې دي د ډیسپلین په حواله باندې دا ټوټل زه تر سره رسوم. او په دې کې سره د ټیچرز پیریډان لګول او د دې ایکسټرا پیریډز لګول دا زموږ په ذمہواري کې راځي. سلیمان شاه صاحب اسمبلی روزانه کیږي، اسمبلی څه اهمیت دی، څه فایده لري؟ محمد نبی صاحب د اسمبلی اهمیت دا دی، موږ د ټوټل د پاکستان په ګردو سکولانو کې اسمبلی اټینډو. د دې څه مراد دا دی چې موږ یو یکجهتي ښکاره کوو، په خپل وطن سره مینه لرو. دویم اهمیت یې دا دی چې کوچنیان کله د کور سره راسي، اکثره کوچنیانو ته موږ اول دا نصیحت کوو چې تاسو په خالي نس باندې مه راځئ، په ډک نس راځئ. او منټلي طور دوی پریش کوو، یو ورزشي پروګرام ورکوو د اسمبلی د اټینډېدو څخه دمخه. په هغه کې 3-4 مختلف ورزشونه زه ورکوم د روزانه پر بنیاد باندې. د هغه ما بعد بیا کاشن ورکوم، بیا اسمبلی دی اټینډوي. د دې څخه د سکول د کلاسز یو یکجهتي راځي. بیا هر کلاس چې دی خپل کلاس ته په لینو کې ځي، لاین اپ ترتیب باندې ځي، نو دا یو ښه یکجهتي سکول ته راوړي. سلیمان شاه صاحب د ایکسرسایز څه فایده لري؟ د ایکسرسایز فایده دا ده چې څومره موږ ته ذهني دلته نشونما کوو د کوچنیانو ده، د هغه تراز جسماني نشونما هم د دوی ضرورت دی. نو د جسماني نشونما دپاره موږ د ایکسرسایز اول کوو چې دوی ذهني طور و دې سبق ته تیار شي. او د دې سره سره موږ د کلاس په مابینځ کې باقاعده پیریډز ایښي دي چې ایکسټرا پیریډ ورته وایي، او د کوچنیانو غیر نصابي سرګرمیانې ورکوو. او د دې سره سره زه ما په مچان سکول کې د 2016 څخه د سکاوټس باقاعده دستې جوړې کړې دي چې هغه په دې سکول کې رضاکارانه د الله د رضا دپاره د دې کوچنیانو خدمت کوي. او په دې سکول کې د ډیسپلین ډېر غټ کردار ادا کوي. د اساتذه کرام رایټ هینډز دي دوی. او باقاعده دوی په سکول کې چې کوم کوچنیان د بیراروي ښکاري یا بدنظمي کوي یا چپه منډې وهي یا پلاستیک تیل غورځولې یا داسې شیان کړي، په دا ګردو د دې سکاوټس نظر دی. نو ځکه زموږ سکول باقاعده د یو ډیسپلین تحت د دې لارې روان دی. او په ډېره ښایستګي سره زموږ اساتذه کرام هم په دې کې کردار ادا کوي. باقاعده موږ د دې سکاوټس یو ګروپ لیډر سلیکټ کړی، هغه بیا پر دې باندې نظر ساتي. زموږ تقریبا د 1000 پلس تعداد دی د بچیانو د دې کنټرولېده ډېر مشکل دی. صرف د استاد کار نه، په دې کې چې کوم سټوډنټس دي هغه هم د موږ سره ډېر مثبت کردار ادا کوي. ستا د سپورټس په حواله سره کوم کردار ادا کړی دی د سکول لپاره؟ محمد نبی صاحب لکه څنګه چې د سکاوټینګ په حواله باندې موږ خپل سټوډنټس تیارو، د هغه تراز په سپورټس کې د 2016 څخه د مچان سکول په حواله باندې زه ستا په علم کې راولم چې موږ 4 واره 3 ډیسټریکټ ټورنمنټ په کوټه کې د کرکټ لیدر بال ایسا اخیستې ده. په هغه کې مستونګ ډیسټریکټ، کویټا ډیسټریکټ او پښین ډیسټریکټ کو 32 ټیمانو په دې کې شرکت وکړي. یو واره موږ سیمي فاینلیسټ په 2018 کې موږ 3 ډیسټریکټ فاینل وینر سو. شفیق احمد خان سکول ته موږ شکست ورکړي. په دې کې باقاعده ماډل سکول ابن سینا سکول هم شرکت کړی. د دې سره سره زموږ د بیډمنټن ټیمان دي چې د تیرو 2 کلو څخه د بیډمنټن موږ چمپیون یو د ډیسټریکټ ده. او د هغه تراز د فوټبال د موږ سره تقریبا 2 ټورنمنټه موږ وینرز یو د تیر 2 کلو څخه. په دې کې د ما سره چې کوم زموږ سره مایناز کوچ را سره دی، د فوټبال په حواله باندې ملک شیر صاحب دی، او د کرکټ په حواله باندې د ما سره سپیشل تعاون کوي نصیب الله فوټبالر دی. او د ده سره سره غلام اسحاق صاحب دی چې دی پر قومي سطح باندې یو نوم لري او د لیم ښه کردار دی. او زموږ سره د نصابي سرګرمیانو سره سره
په غیر نصابي سرګرمیانو کې زموږ کوچنیان په ډېر بهترین انداز باندې خپل کردار ادا کوي. زموږ خلکو دا رقم دي پر کتاب یې ډېر زور دی، په نصاب یې ډېر زور دی چې نصاب مکمل شي. نصاب مکمل شي غیر نصابي سرګرمیان ضروري بولي که نه بولي؟ سر هغه وخت نه دي ضروري چې ډسټربنس پیدا شي د غیر نصابي سرګرمیانو، یعنی یو چیک اینډ بیلنس یې نه وي، یو باقاعده ټایم پیریډ یې نه وي. نو موږ اکثره داسې کوشش کوو چې باقاعده په خپل ټایم لیمیټ کې یو ټایم ټیبل ورته سلیکټ کړو، په هغه ترتیب باندې غیر نصابي سرګرمیان یې کوو. دا د کوچنیانو باقاعده ذهني مینټیننس ساتي، ځکه کوچنیان چې څومره د نصاب سره تعلق لري، مینه لري، نو دوی په دا مابینځ کې پوره کال دی خامخا دوی ذهني طور ډېر ستړي کېږي. نو دغه د دوی دپاره یو ذهني ریفریشمنټ هم دی، جسماني ریفریشمنټ هم دی. دوی سکول بیا په شوق راځي، سبق هم په شوق وایي. سبق هم په شوق وایي. موږ لیدلي دي، موږ محسوسه کړي دي بعضې داسې کوچنیان چې د موږ سره په سپورټس کې ښه لیکن په نصاب په لحاظ سره دوی کمزوري. د سپورټس په حواله باندې موږ دوی هلته ځان ته مثال نزدیک کړو، د په سپورټس کې د دوی ښه کردار وي، بیا دوی ته ګایډلاین ورکړو چې یعنې څومره ته په سپورټس کې کردار ادا کوې، لحاظه ته د خپل سبق نور ورسره بهتر که، نور زده کړه وکړه، په مستقبل کې به ستا نوم نور منوره وي. 1 2 3 4 Classes? Awesome! Position! Play position. لإيلاف قريش दो नारे तकबीर इस्लाम पाकिस्तान میره ته چې وګوره شکر یې وکړئ. زموږ پاتې ګډې ورځې ته چې وګوره ښه پروګرام وشي.